بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. ګرانو کتونکو نن د شهید بېنظیر بټو صاحب چې کوم دی د هغې 15 تلین دی او زه دا وایم چې د 15 کاله داسې تیر شو لکه سړی بالکل وایي چې یاره ګنې بیبي اوس هم چمدی ده د هغې هغه یاداشت چې چا هم هغه لیدلې ده د نږدې نه، نو زه دا وایم چې هغوی به دا ډېر په ګرانه سره دا خبره مني چې یاره بیبي چې کومه ده هغه شهیده شوې ده. دا و د نننې د 28 دسمبر تاریخ او ما ته ورځ داسې یاده ده چې لیاقت باغ کې جلسه وه او موږ نیوز روم کې ناست وو، جلسه د هغې کور شو، ډېره غټه جلسه وه او ډېر یو بولډ سپیچ هغې وکړ او داسې ښکارېده چې په ملک کې هغه ټیم کې د مشرف هغه 10 کاله هغه تور دور او داسې ښکارېدله چې یاره بیبي او د هغه ټیم چې کوم ورسره میا نواز شریف د دوی ترمنځه لکه یو ډیموکراسي دپاره یو انډرسټینډینګ شوی و چې د ملک کې به نور ډیکټیټرشپ نه او یو کلین سیاست به کوو او د اسټابلیشمنټ چې کوم دی دې ته به موقع نه ورکوو چې کله ورسره ته راځه ته ورسره ملګری کېږه، کله به ورسره زه ملګری کېږم. کله چې دا خبر راغی نو ما ته دا خبره یاده ده چې یاره موږ نیوز روم کې وو او تاسو یقین وکړئ چې دومره یو ټینس ماحول جوړ شو چې هیڅ چا هم دا نه کول چې یاره دا خبر بریک کړي، بلکې دا لومبې خبرو زه وایم چې یاره هغې باندې به موږ جرنلسټان چې کوم دوی وایي چې یاره هولډ آن، ځکه چې داسې هغه ټیم داسې یو ماحول جوړ شو چې چا هم دا خبره نه منله چې یاره بیبي شهیده شوې ده. تاسو یقین وکړئ چې ډېر وخت پس کله د هسپتال نه دغه راغی او هر ځای نه کنفرم شو، بیا لکه زه وایم چې کم از کم په دې کې به د نیمې غنټې نه بس او دا یوازې مونږ نه هر یو چینل دا ریسټرینټ ایکسرسایز کوي چې یاره دا خبر څوک هم مخکې ورنکړي چې یاره بیبي شهیده شوې ده. لیاقت باغ یو داسې بدقسمته وینیو ده چې بیبي شهید چې کوم وه دا د دې ملک دویمه وزیر اعظم وه چې یاره هغه دلته کې شهیده شوه. د دې نه مخکې لیاقت علي خان د پاکستان لومبی وزیر اعظم هغه باندې دلته کې ډز شو، هغه شهید شو. بیا د هغې نه پس چې کوم د بیبي باندې دې دوران کې د ملک چې کوم هغه ټیم سره اهمه پوزیشن و یو ټیم کې نیب نیشنل عوامي پارټي او ولی خان صاحب و د هغه سره نور سنټرل لیډرشپ هغوی باندې هم دلته کې ډزې شوې وې خو الله په هغې کې خیر پېښ کړی. بیبي یو داسې لیډر وه زه دا وایم چې موږ هغه پاکستان بدقسمته قوم یو چې موږ ته د هغې د مرګ نه پس پته ولګېده چې بیبي څومره عظیم شخصیت و. یو خو زمونږ دلته کې دا ملټري اسټابلیشمنټ ډیکټیټرانو د شعورونه هغه دومره د هغې خلاف پروپیګنډا د هغې خلاف هغه بیانیې جوړه کړې وه. حالانکې بیبي کله چې ذوالفقار علي بوټو صاحب جمدی و نه هغوی په خپل ژوند کې بیبي به یې ځان سره ګرځول، هغه ته دا پته وه چې زما د سیاست اصلي وارثه به چې کوم دی هغه به نه شاهنواز بټو وي نه به میر مرتضی بټو وي بلکې بېنظیر بټو صاحب وي. او موږ دا وکتل چې کله د ضیاءالحق دغه 10 کاله تور دور چې کوم چې د هغې د وجې نه د ملک اصلي تباهي شروع شوې ده نو هغه د ضیاءالحق په دې 10 کالو کې شوې ده چې واحد بیبي چې د هغې څنګه مقابله وکړله. بیا چې کله په 85 کې هغوی واپس رالله پېښور ته او هغې ته کوم استقبال وشو او هغې لکه داسې کورنۍ ده چې پلار یې ورله مړ کړه، د هغې نه پس یو ورور شاهنواز بټو یې ورله مړ کړه، دویم ورور کله دا خپله وزیر اعظمه وه میر مرتضی بټو هغه په کراچۍ کې چې کوم دی هغه ووژه. نو زه دا وایم چې بیبي او د هغې مور نصرت بټو دا به واحد داسې خاندان سیاسي چې دومره سختۍ او دومره به دغه لیدلي د سیاست د جمهوریت دپاره. بیبي چې وه هغه یو ډېره زیاته زه دا وایم چې نډره یو بهادره ښځه وه، بلکې زه وایم چې په دې د هغې د پایي لیډر اوسه پورې زه وایم پاکستان کې دا په دغه سره ویلی شو چې نه دی راغلی دی. یو ډېر ویل ریټ ښځه انټرنیشنلی چې به هغې ته کوم ویلکم کېده اوسه پورې د هغې هغه لیګسي دونه زه وایم چې بلاول بټو زرداري اوسه پورې چې څومره کمې کامیابۍ سره د فارن منسټر دی دا بهر ګرځي نو دې کې زیاتره چې دی د بیبي هغه لیګسي چې کومه ده هغه د ده ډېره زیات هیلپ کوي سپورټ کوي. بیبي د اسلامي نړۍ لومبی چې کوم وی دا یو مسلمان خاتون وزیر اعظم و دا د پاکستان لپاره ډېر لوی اعزاز و او دغه شانتې د مارشل الله خلاف په سیاست کې د رک رکاو. بله غټه خبره دا به چې یو سیاسي لیډر د خپل ورکر کله چې د کارساز واقعه وشوه د دې واقعې نه 2 میاشتې مخکې په اکتوبر کې نو بیبي د هر یو ورکر
کم چې شهید شو کم چې زخمی شو تقریبا 100 نه سوا کسان پاره کې شهیدان شو دغه شانته ډېر پکې زخمیان شو هغه هر یو کس کور ته لاړل دا د فیملی سره ملو شو د میندو سره د زنانو سره د ماشومانو سره او کم امپاتیز کم دغه د پاره مینه شو کړل هغه نه پس مانه د دې چې بل یو سیاسي لیډر چې کم دی دا لیول دغه کړ خو زموږ قسمت ته ګوره چې یو داسې غټ لیډر د هغې قتل کیږي هغه اردو کې چې وي دین داړی او درې ایجنسۍ د پاکستان اف آی اے د هغې انویسټیګیشن کوي د یو این ټیم د هغې انویسټیګیشن کوي د سکاټلینډ یارډ د هغې انویسټیګیشن کوي خو موږ دې ته ونه رسېدو چې یاره د بیبي دا قتل چا کړی دی هغې کله چې هغه د جلسې له تلله هم د دې نه مخکې د کارساز واقعه څنګه چې ما وویل هغې ته ویلي شوي خو د ولس سره د جمهوریت لپاره د هغې چې کوم کمیټمنټ و هغه ابو د بورډ و هغې ته دا پته لګېدلې وه چې یاره دا قوتونه چې کوم دی ما نه پرېږدي خو د هغې باوجود هغې چې دی یو خپل دغه کوشش او هغه شهادت چې کوم دی هغې مرتبې باندې او نن د هغې په لیګسي باندې پاکستان پیپلز پارټي هم چې کوم دی روانه ده د یو ځل حکومت اوسم د یو درېیمه د دې ملک غټه پارټي د هغې لیګسي چې کوم ده هغه د بېنظیر بوټو صاحبې دغه ده خو دا خبره ګړې خدا بخش کې هغه د خپل پلار د خپل ورور شاه نواز بوټو د خپل ورور میر مرتضی بوټو او د خپلې مور نصرت بوټو په بهلو کې چې کوم دی هغه دا وخت کې هغوی دفن کړی شوې ده نو زه به اخره کې دا ووایم چې زمونږ د پاکستان که دا وخت کې بیبي وې نو زما دا یقین دی چې د ملک سیاسي حالات به داسې نو دا کم چې نه دي